نن تقریبا 26 ذی الحجه ده او د دغه ورځو په مناسبت سره تاریخ هر کله په دې ورځو کې مسلمانانو کل عالم لا یو تاریخی واقعہ یو تاریخی حادثہ دہراوی او مسلمانانو په خپل زوړ تاریخ باندې د نظر کولو او د پیغام اغستو د پاره دغه تاریخ موږ استاسو ته دهراویږي که چیرې موږ وګورو دغه څنګه په 13 جمعه باندې په 18 ذی الحجه باندې حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهادت شو دغه شان دی اقوال مختلف دی خود راجح قول مطابق په یکم محرم الحرام باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت شو نن چې کم 26 تاریخ دی په دغه 26 تاریخ یا سباله چې کم 27 تاریخ راځي په دې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې ابو لؤلؤ یو بدبخت انسان په دوی مبارکو باندې عمر فاروق سے باندې حمله وکړه او بیا د یکم محرم الحرام کې څو ورځې بعد د دوی مبارکو شهادت وشو ان شاء الله العزیز تقریر په اخر کې دغه اقوالو د روایتو په تناظر کې دوه درې خبره عرض کول غواړم خو دومره خبره ضرور ده چې کومه هسته نن یا په سبا ورځ باندې د تورو وار خړلې او د زهريله تورو وارونه د اسلام د بقا د پاره او سربلندۍ د پاره خړلیو هغه هسته له خدای پاک یو داسې مقام او داسې شان ورکړی چې انسانیت ورته ګوته په خوله باندې حیران دی یوازې مسلمان نه انسانیت ورته په خوله په ګوته باندې حیران دی او په هر دور کې چې څومره ادوار اسلامی تیر دي او که څومره ادوار غیر اسلامی په غیر مسلمه باندې تیر دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک نامه په مختلفو ځایونو کې په ډېر په درناوي سره ستایل شوې ده لکه څنګه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات د دوی مبارک و شان او عظمت مسلمانانو او غیر مسلمانانو ټولو تسلیم کړي دي هغه ځان نه خبره ده چې ایمان چا پر راوړی دی چا په ایمان نه راوړی خو نبی پاک مبارک شان او عظمت هر چا تسلیم کړي دي همدغه شان دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه هستی پر روی زمین باندې تیر شوی دا چې د دوی مبارکو عظمتونه د دوی مبارکو عدالتونه او د دوی مبارکو هغه عظیم فیصله چې د مسلمانانو په عدالتونو کې په سنهري الفاظ باندې لیکل شوی دي او د غیر مسلمه هم د هغوی د ملفوظاتو د تعلیماتو او د عدالتي د قوانینو نه فیضیاب شوي دي غرض مده حاضرینو چې دا ورځ شپې راشي د دوی مبارک او ذکر خیر د ځان د پاره د عظمت ځان د پاره د خیر او د برکت باعث مونږ ګڼو نن ان شاء الله العزیز په دغه جمعه مبارک کې په دغه مختصر خطاب کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت په حواله سره خصوصا او عموما د هغې مبارکو په حواله سره دوه درې خبرې د ځان د بختورتوب د پاره او د ستاسو ته چند پیغامات رسولو د پاره عرض کول غواړم الله کریم د موږ ستاسو د کل اصحابه کرامو سره عقیدت محبت نصیب فرمای او د کل اهل بیت سره د الله پاک مونږه محبت او الفت نصیب فرمای حضرت یاد ساته مسلمانانو باندې ابتدا د اسلام کې ډېرې سختیانې تیرې شوې دي
دومره سختیانې تیرې شوي دي چې یو طرف ته وکتلی شي د اصحابه کرامو حوصلو ته او بل طرف ته وکتلی شي چې څومره سختیانې په وې اصحابه کرامو حوصلې تر دې حده پورې راورسېدې چې رب کریمه د ستا چې کم مدد او نصرت وعدې د خپل نبي پاک سره کړي دي دا وعدې به کله راځي دا الفاظ هغه وخت کې انسان ادا کوي چې حوصلې اخري حدودو ته ورسیږي دومره سختیانې په تیرې دي په دغې سختیانو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ایمان په لوی دولت باندې سرفرازه کېدل دا د اسلام دپاره یو ډېره لویه کارنامه وه اسلام یې څنګه راوړی و هغه مونږ په سکول کتابونو کې هم ویلی دي چې خورې تلاوت کولو پټه مسلمانه شوې وه او چا ورته وویل چې خور د ایمان راوړی اسلام راوړی ډېره په جوش په جذبه باندې تلاوت فرمایلو عمر فاروق سے ورلو تلاوت نه متاثره شو او هغې نه بعد بیا اسلام قبول کو چې دا په اردو او پښتو کتابونو سکول کې هم دا خبره موجود ده خو لیکن دام یاد ساتئ چې دومره متاثره کېدل د قرآن نه په دې په شا باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بار بار دعوت پروتو بار بار د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په دغه اسلام راوړېدو باندې د اصحابه کرامو جدوجهد پروتو او چې کله 39 مسلمانان پوره شول نو 40 و مسلمان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شو او د اسلام راوړلو پس منظر ډیر اوږد دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې اسلام راوړو او د قرآن کریم تلاوت نه متاثره کېدو په دې په شا باندې د اصحابه کرامو ډیر جدوجهد سره سره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعا شامل حال وه چې کومې دعا به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایلې او هغه دعا کومه وه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک به دعا کوله رب کریمه په دوو سړو کې یو سړی چې تا ته څوک خوښ دی خدای هغه مسلمان کې او د هغې اسلام په وجه باندې اسلام له عزت او برای ورکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دوو کسانو د ایمان دعا کوله او دعا به څه فرمایله اللهم عز الاسلام اے رب کریمه دستا عظیم اسلام نه نورم برتری ورکې بحب هذا الرجلین د دوو سړو د وجې نه خدای پاکه په دوو سړو کې یو له ایمان ورکې چې اسلام ته عظمتونه میلاو شي الیکا خو یا رب کریمه هغه چاله ایمان ورکا چې څوک تا ته خوښ دی هغه ایمان ولا ورکه چې کم ایمان تا ته خوښ دی او هغه چاله ورکا چې کم انسان تا ته خوښ دی او بیا فرمایل بأبي جهل او بعمر بن الخطاب یا الله یا ابو جهل له ایمان ورکا او یا عمر فاروق له ایمان ورکا چې دغه دواړو په ایمان پر راوړو باندې په دغه دواړو کې یوم ایمان راوړي رب کریم دستا اسلام ته برتری میلاو شي خو خدای پاک په دغه دعا کې دوه خبرې ډېرې قابل غور دي یو دعا دا نبی پاک داو فرمایي چې رب کریمه چې څوک تا ته ډېر ګران دی هغه له ایمان ورکې دویم نمبر دا چې رب کریمه داغه په ایمان راوړو باندې اسلام له عزت ورکې سوال په دې ځای کې دا دی چې ایمان د رب العالمین اختیار دی چې چاله ورکې خو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعا کوي رب کریمه دوو کسانو انتخاب ما کړی ایمان ورکول دستا اختیار دی خو هغه چاله رب کریم ورکه چې څوک تا ته ګران دی او دویم نمبر دا رب کریمه سوال ذهن له دا راځي چې اسلام راوړو باندې انسان ته عزت ملاویږي
اسلام په قبلېدو باندې انسان ته عظمت ملاویږي. خو یاد ساتئ رب العالمین ته محبوب کریم سوال کې رب کریمه استا سربلند اسلام ته چې نورم سربلندي ملاویږي په دغه دواړو کسانو په یو په ایمان باندې ملاویږي. او بیا چې کله نبی پاک مبارک به دعا فرمایله یو بل روایت کې راځي چې بیا نبی پاک مبارک په دغه دواړو کې د نبی پاک زړه توجه چا طرف ته وه. بل حدیث پاک کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي رب کریمه اسلام له عزت ورکې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایمان پر راوړو باندې. گویا په دغه دواړو کې نبی پاک تم عمر فاروق ګرانو او خدای پاک ولا ایمان عمر فاروق له ورکړو ځکه چې عمر فاروق خدای پاک تم ګرانو. گویا علما یو ښکلې جمله لیکي، علما لیکي چې یو مرید وي او یو مراد وي. مرید دې ته وایي چې اراده یې دا وي چې فلان کیسیز حاصل کم، هغې ته مرید وایي. او یو هغه وي چې یو لویه هستی اراده لري چې زه دا حاصل کم. گویا تمام صحابه دا مریدین مصطفی دي او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مراد مصطفی دی. ټولو اصحابه کرامو نبی پاک خپل کړی وو او نبی پاک مبارک د عمر فاروق خپلېدو دپاره دعاګانې کولې. سوچ څوک خپلوي هغې ته مرید وایي، سوچ خپلولی کېږي هغې ته مراد وایي. گویا کل صحابه مریدین مصطفی علیہ السلام یک تنہا عمر فاروق دا مراد مصطفی علیہ السلام دیتا مراد مصطفی علیہ السلام وایو. مراد زکو نبی پاک مبارک به دعاګانې کولې رب کریمه په دغې دواړو کې یو له ایمان ورکې یو له ایمان ورکې. خو هغه چاله ایمان ورکې چې څوک تا ته محبوب دی. رب العالمین خالق کائنات په 40 نمبر انسان ته ایمان ور نصیب کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم. خبره زیاته اوږده ده خو اختصار سره عرض کول غواړم چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره په دار ارقم کې د صفا غونډې سره نږدې د صحابي رسول په کور کې نبی پاک مبارک سره د چند اصحابه کرامو راجمع وو. ناستو میټینګ روانو، څه حالات به کېږي، څه روان دي، څه کول پکار دي. په دې دوران کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه چې زمونږ حبیب او محبوب چرته دی. چا ورته وی چې دار ارقم کې تشریف فرما دی. دار ارقم لراغی کور لا دروازه اٹھکولا دروازه کولا کړه شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. اصحابه کرام ناستي اچانک په یو ټوب سره ودرېدل اصحابه کرام چې عمر فاروق صاحب خو چرته په بدو ارادو باندې نه راغله، ټول الرټ ودرېدل. حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ هم مسلمان شوی او څو ورځې وړاندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه هغوی مبارک هم ودرېدل. نبی پاک مبارک چې اصحابه کرام باندې نظر شو چې یو په ټوب سره ودرېدل. نبی پاک ورته فرمایي ولې څه چلو شو؟ نبی پاک عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رالو. نبی پاک مبارک چې کله خبر شو نبی پاک مبارک دروازې پورې نبی پاک مبارک عمر فاروق استقبال لرالو. نبی پاک مبارک داسې لاس نه ونیو، داسې یو څو سنډه یې وله ورکړل. ورته ویې فرمایي چې ته بیا هم نه منې کېږې، ته په دغې یو ژړک کې او یو حرکت ورکولو کې دننه ډېرې فلسفې پرتې دي. عمر فاروق ورته فرمایي چې یا رسول الله سلم کلمه راته ووایه چې مسلمان شم. نبی پاک مبارک ورته کلمه وفرمایله. نبی پاک مبارک اشهد ان لا اله الا الله کلمه وفرمایله. عمر فاروق صاحب هم کلمه وفرمایله. هغه اصحابه کرام چې په دار ارقم کې راجمع وو سوچ و فکر یې کولو چې مخکې لایحه عمل او زمونږ اسلامي پلانینګ به څه وي. هغه اصحابه کرامو چې کله د عمر فاروق صاحب په خوله باندې د کلمه شهادت واورېده، نعره تکبیر आवाज وکړو او ټول اصحابه کرام الله اکبر وویل. او هغه د صفا د غونډې سره دار ارقم نه چې کم د نعره تکبیر आवाज گونج را اوچت شو،
په مکه معظمه کې او په حرم شریف کې هغه آواز لرې لرې پورې واورېدلی شو. کافران مخ په سټ باندې پرېوتل چې دومره تیز آواز د تکبیر دا د حق آواز چې دا په مکې معظمې په دغې ګلو کوچو په غرونو کې تیز آواز رالو. اسلام کې څه نوې تبدیلی راغله. عمر فاروق صاحب عرض کوي بس کل ایمان راوړو کلمه یې ویله. عمر فاروق صاحب عرض کوي چې ما نبی پاک ته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي خپله چې په دې ورځ باندې په کل کائناتو کې چې ما ته څوک بهترین ښکاره کېدو هغه ذات ته مصطفی علیه السلام مبارک و. یا خو به په توره یې په لاس و او نبی پاک پسې به ګرځېدو، یا به یې توره په لاس وه چې چا به تیز الله اکبر ویلو هغه له به سر کابو کولو، او یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صرف کلمه توحید ویلا او عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو پوښتنه کوم او هغه پوښتنه دا چې یا رسول الله مونږ په ژوند او پس د ژوند نه یعنی د مرګ نه بعد مونږ په حق یو که په نه یو؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمای اے عمر فاروق بالکل مونږ په ژوند کې په حق یو، پس د مرګ نه مونږ په حق یو. عرض ورته کوي یا رسول الله سلم چې کله مونږ په حق یو مونږ پټ ناست ولی یو، مونږ کلمه توحید دا مونږ په پټه پټه باندې ولې وایو؟ یا رسول الله چې مونږ په حق باندې یو بس حکم کوي راځي چې حرم شریف لکوشو او په جهر باندې مونږ کلمه ووایو. مونږ د چا نه یاره پکار ده، مونږ د هیڅ چا نه هم نه یریږو. او چې کله بیا اذانونه کېدل په تیزه باندې بعضې خلک نو خبر چې عمر فاروق مسلمان شو، په چم گاونډو په مضافاتو کې اذانونه په تیزو شروع شول. خلکو ته پته ولګېده چې یا خو عمر فاروق وفات شوی ځکه تیز اوازونه کېږي د اذان والا، او یا دی مبارک چې دا وفات شوی دی چې خلک خبر شول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی و. عمر فاروق سے فرمائی ما نبی پاک ته عرض وکړو یا رسول الله دا پټې پټې کلمې به څو پورې مونږ وایو؟ راځئ میدان له ورځو او په تیزه باندې کلمه توحید مونږ وایو. عمر فاروق سے فرمایي چې مونږ صرف 2 صفونه جوړ کړل، د دار ارکم نه راکوزېدو صرف 2 صفونه و، چونکې 40 مسلمانانو او په هغې کې هم څه بعضې کسان غیر حاضر وو. په دې موقع باندې صرف 40 کسانو یا د هغې نه کم کسانو 2 صفونه جوړ شول. اولنی صف کې امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ ودرېدو او فرمایي چې 2م نمبر صف کې زه ودرېدم. نبی پاک مبارک مخکې روان دی، 2 صفونه فوج ورپسې روان دی. چې کله مونږ حرم شریف لرالو او په حرم شریف کې مونږ داخل شو ما په تیزه باندې کلمه توحید ویلا او مو فرمایل چې څوک شته چې دغه کلمې مخالفت کوي؟ آیا څوک شته چې دغه کلمې مخالفت کوي او په میدان باندې څوک راوځي؟ عمر فاروق سے فرمایي چې مونږه دغه چند افراد چې خانه کعبه شریفې حرم ته ور داخل شو او ما چغه واله چې څوک شته چې میدان ته راشي. آیا څوک شته چې دغه کلمې مخالفت وکړي؟ ټولو کافرانو باندې روب رالو، سرونه ټیټ کړل، څوک سرونه ټیټ شول ناستو، څوک په آرام آرام باندې وتښتېدل. په دې دوران کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل عمر نن نه بعد ته فاروق کې، اے عمر نن نه بعد ته فاروق کې. او فاروق وایوم دیتا چې د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی. مخکې خو کلمه توحید ویل کېده، اذانونه منځونه کېدل، خو لا فرق نه و راغلی د توحید او د شرک په منځ کې، د مشرک او د مؤمن په منځ کې، د اسلام او د کفر په منځ کې. هغې وخت کې لا فرق ښکاره شوی نه و. عمر فاروق صاحب چې کله اوازونه بلند کول کافران آرام آرام حرم نه وتل تښتېدل. په دې وخت کې نبی پاک وفرمایي چې اے فاروق اے عمر نن نه بعد ته فاروق کې چې کم هستی له حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د فاروقیت مرتبه ورکړې ده، هغه په دې ورځو شپو کې په تلوار باندې ولګېدو. د ابولؤلؤ د لاسه د دوی مبارکو زخمونه رالل او بیا په 1 محرم الحرام باندې د دوی مبارکو شهادت وشو. غرض مو دا حاضرینو چې هغه عمر فاروق چې انسان سره په خوله کې
حقیقتاً عقیدت توجه نه حقیقت توجه نه چې کله عمر فاروق صاحب شخصیت خبر راځي انسان سره خوله کې الفاظ ختم شي انسان سره د الفاظو ترتیب به ترتیب شي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زه په کمو الفاظو باندې وستایم او زه به څه وستایم چې کمو الفاظو باندې خدای پاک قرآن کې ستایلی کمو الفاظو باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې ستایلی دی او تر دې پورې چې په کومه ورځ باندې کلمه د توحید او کلمه د شهادت عمر فاروق صاحب فرمایلا نو په دې وخت کې حضرت سیدنا جبریل علیه السلام مبارک راغی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو پیغام راوړو په کومه ورځ باندې چې اسلام قبول کو جبریل السلام حاضر شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی اتانی جبریل ما ته جبریل علیہ السلام مبارک رالو اور آتوی فرمائے چې یا رسول اللہ سلم تا ته پته شته عمر فاروق سے په ایمان راوړو باندې په کل اسمانونو کې کل فرشتي یو بل لزیری او خوشخبریانې ورکوي چې تاسو مبارک شي عمر فاروق صاحب اسلام قبول کو د کمې هستۍ د ایمان راوړو خوشخبریانې په اسمانونو کې کېږي هغې هستۍ نامه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا داغی مبارک شخصیات و داغی مبارک د کمالات و اندازه سړی د دې نم ولګی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کچره مانا بعد څوک نبی راتلی مانا بعد خو څوک نبی نشتا که قادیانیان مرزا قادیانی ته نبی نسبت کوي هغه بدترین انسانان د ځمکې دي خنزیران ورته ځکه نشو ویلی چې دا خنزیر په دې باندې خفه کېږي سپیم ورته ځکه نشو ویلی چې سپیم په دې باندې خفه کېږي چې ما ته قادیانی مه وایه ځکه چې بدترین مخلوق په انسانانو کې دا قادیانیان دي ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کچرې ما نه بعد څوک نبی راتلی نو عمر فاروق به نبی وی چې هر کله عمر فاروق هم نبی نشو نو په 1300 کې یو کس راځي او هغه ځان ته د نبوت دعوی کوي او هغه په خپله باندې مدعی د نبوت وي نو چې عمر فاروق صاحب سره د دې نه چې نبی پاک فرمایي که د ما نه بعد څوک نبی وی عمر فاروق به نبی وی چې دا الفاظ عمر فاروق اوریدلی دي هم بیا هم نبوت نسبت ځان ته نه دی کړی نو بیا به پلیت انسان به بیا د نبوت دعوی څنګه کوي هغه ځان نه موضوع ده په هغې باندې خپل الفاظ نه خرابو خو عمر فاروق متعلق حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې د ما نه بعد څوک نبی راتلی نو عمر فاروق به نبی وی د دغې الفاظو په باریکۍ کې که انسان لاړ شي دا جمله انسان ته ذهن له راځي چې که چېرې ما نه بعد څوک نبی راتلی عمر فاروق به نبی وی مطلب دا چې عمر فاروق په ذات کې صفات انبیاء کرامو پراته دي عمر فاروق مبارک په صفاتو کې تجلیات د پیغمبرانو ښکاره کېږي ځکه نبی پاک فرمایي که ما نه بعد نبی وی نو عمر فاروق به نبی وی مقصد دا عمر فاروق په شخصیت کې دا صفات او تجلیات د پیغمبرانو پراته دي او ځکه په بل حدیث پاک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې پیغمبرانو امتونو کې داسې پاک خلق تیر شوي دي صحابه کرام د پیغمبرانو تیر شوي دي چې فرشتو به ورسره ملاقاتونه کول او نبی پاک فرمایي چې که چېرې ما په امت کې څوک دي هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی چې فرشتې به ملاقات له راځي غرض مده حاضرینو چې کم کم کمال او کم کم عظمت که هغه عدل دی که انصاف دی که انتظامی امور دی که حکومت قوانین دی که د جیلخانو تربیت دی که عسکری فوج ترتیب دی دا ټول صفات د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی چې په هغې باندې په جلدونو کتابونه لیکلی شوي دي په نیمه ګنټه کې د هغوی په شخصیت باندې احاطه کول چې دا ناممکن حیثیت لري خو آخر کې به دا ووایم چې هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې شیطان به ته منډې والې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې تشریف فرماو اصحاب کرام هم تشریف فرماو
نبی پاک صلی الله علیه وسلم په یو ګوټ کې عمر فاروق رضی الله عنه په یو ګوټ کې راښکاره شو چې څنګه راښکاره شو راتاو شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمر فاروق پر راتلو سره موسکی شو عمر فاروق سے زړه کې داسې حیرانه شو چې نبی پاک مبارک یا اصحابه کرامو سره گفتگو فرمائی او یا د ما پر راتلو سره نبی پاک مبارک موسکی شو زړه کې خیال واغستو چې دا څه وجه کېدی شي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پر راتلو تاسو موسکی شوئ خیر خو به وي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک جمله واورئ نبی پاک ورته فرمایي ای عمر فاروق تر اوسه پورې دلته موږ سره نږدې شیطان ولاړو خو چې کله تاسو په دغه موړ باندې راتاو شوئ شیطان د ستا د یارې د وجې نه وتښتېدو اسې تاسو خپله سوچ وکئ چې عمر فاروق صاحب هغه هستي شیطان ته تښتي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دلائل النبوه کې راځي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ خپلو شاګردانو ته کیسه کوي چې یو ورځې زمونږ په صحابهو کې د شیطان سره د چا جګړه شوه یو ځلې را شیطان را گزار کو ځمکې ته بیا مقابله شوه بیا یې را گزار کړو بیا مقابله شوه شیطان بیا را گزار کو عمر فاروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا شاگردان وایي چې دا کومه یو هستی وه چې شیطان سره پر زولو ورغلی او درې ځلې ځمکې ته را گزار کړو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې اے ملګرو اے شاگردانو شیطان له چې څوک شکست ورکوي عمر فاروق نه علاوه بل څوک کیدی شي گویا هغه هستی چې چا نه شیطان تختی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمائی چې مال خدای پاک دا قدرت را کړی چې زه فرشتیم وینم او زه شیطانانم وینم خو چې کله عمر فاروق کم ځای ته راغلی ما بار بار شیطانان لیدلی چې عمر فاروق صاحب د دباو د وجې نه مجلس پرېښودی دی او په تخته باندې مجبور شوي دي هغه هستی چې د چا نه شیطان یریږي هغه نن په 26 ذی الحجه باندې یا سبا په 27 ذی الحجه باندې د ابولولو د تلوار لاندې رالو د سحر وختو دو درې الفاظ به زیاتیږي خو لیکن تاسو به تنګېږئ نه چونکې دومره لویې قربانیانې چا ورکړي 2-3 منټه هغې قربانیانو اورېدو دپاره موږ هم قرباني ورکول پکار دي سحر مانځه ټیم عمر فاروق سے په جمع باندې ولاړو اصحابه کرام هم شاته ولاړ دي ابولؤلؤ د خپل آقا سره د خپل مالک سره څه پیسو باندې لانجه و ځان له تاریخ دی عمر فاروق صاحب له فیصله راغلی وه عمر فاروق صاحب دغه غلام له ډېره توجه ور نه کړه چونکې په ناحقه باندې و نو دغه غلام ابولؤلؤ وی چې ته خو د ما طرف ته توجه نه کوې د ما تورې لاندې به ته راځې اصل کې 3 کسانو هغوی فیصله کړې وه یو پکې ابولؤلؤ ځان دپاره انتخاب کړی چې عمر فاروق به زه شهید کوم سحر په مانځه په دوران کې ابولؤلؤ دغه بدبخته انسان خپله تلوار او خپله توره دی په زهرو باندې ککړه کړې وه او چې کله په جمع باندې ودرېدو دوی مبارک په دې دوران کې په جمع په دوران کې گزار په وکړو بعض علما وایي چې 3 گزارونه یې پکړي وو د تورې والا بعض علما وایي چې 6 گزارونه یې پکړي وو او چې کله یې گزارونه د مانځه په دوران کې وکړل نو دوی مبارک را پرېوتل بل صحابي رسول مخکې شو باقي جمع یې پوره کړه او د دې دوران کې څه صحابه کرام د دغه بدبخته پسې شول او هغه ناڅاپه توره تاوله ځان د بچ کېدو دپاره 11 اصحابه کرام نور زخمیان شول او په هغې 11 اصحابه کرامو کې 6 صحابه کرامو هم شهیدان شول او دا ورځ چې کومه ورځ باندې حمله کېده دا نن 26 ذی الحجه ده او علما لیکي چې 26 ذی الحجه باندې دا حمله کړې وه او بعض علما وایي چې نه په 27 ذی الحجه باندې کړې وه بعض علما وایي چې نه په 23 ذی الحجه باندې کړې وه خو به هر کیف اختلاف پکې شته
خدا غینا بعد په 27 ذی الحجه چې کم علما معتمد علما دي اکثر رائے دادا چې 27 ذی الحجه باندې د دوی مبارکو زخمونه وشول او بیا په 1 محرم الحرام باندې د دوی مبارکو د دغه دنیا نه پرده وشوه او بعض علما وایي چې په 9 محرم باندې په 29 ذی الحجه باندې دغه دنیا نه پرده وشوه او په 1 محرم باندې دوی دفن شول. خو به هر کیف 27 ذی الحجه تمام علما اکثر علما وایي چې دوی مبارک زخمیان شول او په 1 محرم الحرام چې را روان دی په دې مبارک په دغه دنیا نه جام شهادت نوش کو. خو لیکن د جام شهادت د نوش کېدو چې کم هغې وخت کې کم حالات کم کیفیاتو ځان له تفصیل غواړي، خو دا خبره ضرور د ویلو قابله ده اگر چې وخت ختم دی. واغه دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله زخمی شو یو تمنا او یو ارزو یې وه چې د هغې اختیار زمونږ ستاسو مور حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره او هغه دا چې د عائشې بیبي مبارک په کمره کې نبی پاک مبارک دفن دی، ورسره نبی پاک مبارک سره خوا په خوا باندې د عائشې بیبي پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دوی دفن دی. او دریم نمبر چې کم ځای عائشې بیبي ځان د پاره خپله کمره کې پرېښودی و چې زه به دا وایم چې ما په خپله کمره کې د پلار په غیږې کې او د خاوند سره خوا په خوا باندې ما دفن کوي. نو یو ځای باقي پاتې و، اگر چې یو ځای ورسره بلم دی هغې م عرض کول غواړم چې کله عایشه بیبي مبارک یې ځان دپاره انتخاب وکړو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل ژوند کې په ځواب کړی و چې که ځای ماله راکړې نو ډېره بهتره وي. عایشې بي ورته وفرمایل چې عمر فاروق صاحب لا شهید زخمی شوی نه و، ورته ویې فرمایل چې دا ځای ما تاله درکو. خو چې کله زخمی شو خپل زوی ته بیا فرمایي چې بچی بیا عایشې بیبي له لاړ شه، کیدای شي چې دا ژوند کې راته ویلي وي چې دا د ستا شو، نو زه خو چونکې بادشاه یم کیدای شي څه زړه کې څه راته ویلي وي چې دا د ستا شو، اوس خو زخمی یم د تلو والی یم، اوس بیا هم ترېنه پوښتنه وکړه چې دا مبارک مقام او د عظمتونو نه ډک ځای د قبر دپاره مال راکه. چې کله شهید دوی مبارک زخمی و او په دغه حال کې ارزو او تمنا دا وه چې زه د خپل دوست او د نبی پاک مبارک سره په یو ځای کې دفن شم. حالان کې د مرګ په وخت کې د چا کم ارزوګانې وي، کمې تمناګانې وي. عمر فاروق صاحب تمنا دا وه چې زه د خپل حبیب کبریا صلی الله علیه وسلم مبارک سره خوا په خوا باندې دفن شم. چې کله د زخمی په حالت کې م ځواب ورولېږلو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې دغه ځای ما تاله د مخکې م درکړی و اوس م هم درکړی درله. او چې کله حضرت عبدالله ابن عمر صاحب خپل زوی ولا پیغام راوړو چې عمر فاروق تا ته عایشې بیبي دغه مقام قرباني درله درکړه، هغه نه لږ وخت بعد د دوی مبارکو د دغې دنیا نه پرده وشو او جام شهادت یې نوش کړو. هغې نه بعد عمر فاروق صاحب د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره خوا په خوا باندې دوی دفن وشو. او حضرت مصعب رضی الله تعالی حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د هغوی مبارک و جنازه وکړه. دا هغه مختصر غوندې تاریخ و چې په دغې ورځ او شپې موږ ته کال په کال باندې را یادوي چې د ذوالحجې میاشتې اختتام راځي د عمر فاروق صاحب د شهادت خبره ونه شي. دا د بې وفایۍ مترادف ده. د دې د وجې نه حاضرینو مونږ اسلافو چې مونږ دپاره کمې قربانیانې راکړي دي، کم مونږ اسلافو مونږ دپاره کم وینې توی کړي که نن ناست یو لکه څنګه 13 جمعه عرض وکړو نن مونږ دلته ناست یو د 18 ذوالحجې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د شهادتونو برکت دی. که مونږ دلته ناست یو د پکي لاندې په امن و امان کې الحمدلله و شکر لله مونږ دلته ناست یو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا د وینو د شهادتونو رنګونه دي چې موږ ستاسو دلته ناست یو په دې عقیدت باندې چې هغوی مبارک موږ دپاره قربانیانې کړي دي. که درنه کیدی شي یو 2 رکعاته نفل د مانځه نه بعد د دوی مبارکو د ایصال ثواب دپاره عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د ایصال ثواب دپاره او بیا په 10 محرم الحرام باندې نواس رسول امام حسین رضی الله تعالی عنہ
د ایصال ثواب د پاره چې هغوی مبارک خپل مقام او رتبې حاصلې کړي د هغوی دپاره دوه رکاته نفل وکړئ ایصال ثواب په نیت باندې چې د هغوی په روحونه موږ نه خوشحاله شي د هغوی په خاطر باندې د الله رسول او الله پاک موږ نه خوشحاله شي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما مال په ویلو باندې او ستاسو ټول له په اورېدو باندې چې کم اجرونه او کم ثوابونه رب العالمین لیکلی دي رب العالمین د دغه ټول ثوابونه تمام اصحابه کرامو بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پورا ثوابونه ورسولی کې رب کریمه د هغوی شهادتونو په خاطر باندې مونږ مرګ د شهادت نصیب فرمای رب کریمه د هغوی د غیرتونو په خاطر باندې مونږ هم جذبه ایمانی او غیرتی نصیب فرمای رب کریمه اصحابه کرامو سره مونږ محبت نصیب کې د اهل بیت سره مونږ محبت نصیب کې د هغوی په نقش قدم باندې مونږ تګ او تلل نصیب کې رب کریمه څومره مسلمانانو دعاګانو التجا کړې ده د ټولو حاجتونه پوره فرمای څومره زمونږ مشران وفات شوي دي د ټولو مغفرت نصیب فرمای درجات بلند نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.